السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نجیب فیض اروپ دلبات چې مخکې وی د پښتو په ډرامو کې په پاکستان کې کار کولو، چې نن سبا په افغانستان کې په تلویزیون کې کار، چې د سوشل میډیا د رپورټونو په وینا باندې چې هغه د وبا بیماری وخلې ده او هغه د دې دنیا نه پانی ترې. مینوال ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې راکړم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ او سره د ټاله نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. نو دا وروسته اوس دغه شانتې خبرات شریک کېږي چې یعنی تر نجیب فیض اروپ دلبات وبا بیماری وخلې ده او د دې دنیا نه تلې ده، یعنی مړ شوې ده. خو مینوال نن تاسو ته زه ټول تفصیلات د هغې په باره کې درکوم. دغه شانتې تېره ورځ د نادیه ګل په اړه باندې هم پوره معلومات تاسو ته موږ درکړو چې د هغې د مرګ اواز خور شوی. ډېرو مینوالو همدغه غوښتنه وکړه چې د هغې په باره کې موږ ته معلومات راکړي. مینوال هغه هم دروغ خبره وه. نننۍ دا کوم خبرات تاسو ته موږ شریکوو، نجیب فیض اروپ دلبات دا ژوندی ده او خپل کار سمبالوي، یعنی خپل غکه د تلویزیون کار کوي، ژوندی ده، ښه روغه جوړه ده. دا تېره ورځ بیماره شوې وه، الله تعالی ورته صحت ورکړو، اوس روغه جوړه ده. دا که تر ډېره دروغ خبرونه شیر کېږي، خو په هغې باندې هېڅکله باور مه کوه، ځکه عزت موږ خپله چې د دې خبر نه خبر شولو چې د نجیب فیض اروپ دلبات یعنی په حق باندې رسېدلې ده، نو موږ ډېر سخت خفه شولو. بیا موږ ډېر سرچ وکړو او هغې سره مو رابطه وکړله، نو هغې ویلې چې نه دا دروغ خبره ده، زه ژوندی یم، ښه روغه جوړ یم. بیا موږ ویلې چې راشه خپلو مینوالو سره دا خبرات شریک کړه چې دا دروغ خبره ده، دا یوه پروپیګنډه ده. عزتمنه هېڅکله داسې خبرونو باندې باور مه کوئ، ځکه هغې هر یو پروګرام موږ ډېر په مینه باندې ګورو، ځکه چې هغه یوه مزاحیه ښځه ده. مینوال زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې او سره د ټالۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.